أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. سورة الصافات مکی سورت تے نازل شد رستو د سورة انعامنا مکی سورت یاسینو اغی آخر کے وے فسبحان الذی بیدیہ ملکوت کل شیء وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تذکرہ و د تسبیح. نو دا صورت چی ختمی نو پدے کے اول نبا تسبیح وی نو ورپسی با تحمیدی التوی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. دارنگی مخ کی صورت کے عجز ذکر کو دنور سپومئی وغیرہ دلت کے عجز بذکر کئی د ملائکو د جناتو او د انبیاء علیہم السلام. دعوت صورت بئی عجز د مصطفینو کم چے برگوزیدہ خلق دی اللہ تا خوخ خلق دی اغا اللہ تا عاجزی کئی او اللہ تا محتاج دی. سورت کے اولنا عجز د ملائکو ذکر کئی آخر تا چلارشی نو بیاب ذکر کئی د جناتو تذکرم کئی لکا دلت کی ابتدا کی دلت کیم کئی آخر کے چکلا آخر تا نزدیکی گی نو بیاب کئی. انبیاء علیہم السلام دی تقریباً وہ انبیاء علیہم السلام تذکرہ کئی. دا ټول اللہ تا محتاجو. سورت کے مسئلہ توحید بئی ابتدانا د ملائکو عجز ذکر کئی پا طریقے دو عبادت باندے دا اللہ دا طرفنا دی پا یوکار باندے مقرر شوی دی نو آغا کار کئی خپل اختیار او خپل مرضی نشتی. د جناتو تذکرم کئی جنات هم عاجز دی برت تلل غواړي خطے نشی دا غزینا را شړل کیږي. ابتدانا د ملائکو بیان داغی شواہد داغی شہادت پیش کئی پدے باندے چی ان الہکم لواحد ستاسو الہ یکیو دے مسئلہ توحید ذکر کئی بیا پاغی باندے دلائل پیش کئی او بیا دے خلق لا زجر اور رٹنور کئی.
حالات د قیامت دیلا تخویب ورکی پاغی باندې دا د قیامت ورځ بئی ورځ د فیصلې بئی آئی تذکرہ بئی والصافات صفا او گوادی اغا ملائک چې سپونو تړي په سپونو تړلو سره سپونو جوړي په سپونو کې ودرېږي په سپونو کې ودرېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل زمونږ سپونم دا د ملائکو د سپونو په شانتی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله معراج ته تلو نو هلته کې لیدلو ملائک لګیا دي عبادتونه کوي ناغیم په صف صف کې ولاړ دي نو دا صف کې ولې ولاړ دي نو دا عاجزي کوي الله ته دا الله حکم د حکم تعمیل کوي نو والصافات صفا او گوادي هغه ملائک چې هغه سپونه تړي په سپونو تړلو سره فزاجرات زجران شړون کی دی دشمنانو لرا یا شړون کی دی شیطانانو لرا فتالیات ذکران تلاوت کون کی دی بیان کون کی دی لوستن کی دی قرآن دا گوادی پدے باندی چی ان الہکم لواحد یقیناً ستاسو الہ خامخا دی یکیو دے بلسوک وسر نشتی څنګه یو د دې څخوار یو سره ځان ته وایي چې زه یو یم جواب کوي رب السماوات والارض هغه رب دې د اسمانو د ځمکې هغه رب دې هغه ټول تاروز رسان دې د ټول تربیت کوي د اسمانو مو د ځمکې مو ما بینهما چې په منځ دې کې او رب المشارق هغه رب دې د مشرقونو مشرق او مغرب دی هغه ته مشارق وای کله قران کریم کې تذکرہ راځي د مشرق او د مغرب لله المشرق والمغرب وای دا الله په اختیار کې دا الله د پاره د مشرق او مغرب دا آسان ده یو مشرق دی او یو مغرب دی بل رالو قرآن کریم کے رب المشرقین و رب المغربین اللہ د دو مشرقون و د دو مغربون رب دے دو بکی سنگ دی نو دلد کے راغے و رب المشارق اللہ د مشارق و رب دے انچہ مشارق دی نو مغاربم دی کنا مشرقون دی دیر شے دې جواب موږ مخکې کړو یو خو مشرق دی یو مغرب دی خو آسانه ده دویم مشرقین او مغربین دی یو دو مشرقونه دی یو دو مغربونه دی یو د وړي دی یو د جمع دی په وړي کې نور یو ذکر راخیږي او په جمع کې بل ذکر راخیږي دارنګه په وړي کې په یو ځای کې پریوزي او په جمع کې بل ځای پریوزي دا مشرقین مغربین شو اور دا مشارق و مغارب بسنگئی او ډیر شی مشرقونه دي کنه او ډیر شی مغربونه داس کمزې کی دي نیو مطلب موږ دا ویلو د هر ځای جدا جدا مشرق دی نو د هر ځای جدا جدا مغرب دی دلته ځون په دې علاقه کې په دې کې چې ګوره په دې کلی کې خاص کړی ګوره نو دلته دا مخه دا غر دی د غر نه پناشي مشرق طرف ته غر دی نو داغه نه راخیږي دا زمونږ مشرق او زمونږ مغرب دی چې لوړه مخه ته لاړ شي هغه ته په کته لاړ شي په بره لاړ شي نو داغه جدا جدا مشرق دی حالت کې دغه غر نه راخیږي کم چې زمونږ دا دی نه موږ ته د یو ځای نه راخیږي نو کته منګوره کې بل ځای نه راخیږي مټه کې بل ځای نه راخیږي هغه به د بل ځای نه راخیږي کنه ځکه وته مشرقونه او مغربونه وي یا چا دا ویلي چې رب المشارق والمغارب مشرقون هم ډیر شی دي نو مغربون هم ډیر دي هر ورځ نور چې راخیږي نو په جدا جدا ځای باندې راخیږي
دغه سپومې چې راخیږي نو روزانه په جدا جدا ځای باندې راخیږي، او دغه ستوري دا چې راخیږي نو په جدا جدا ځای باندې راخیږي. نو چې دغه ځای مغرب ته لاړ شي نو په جدا جدا ځای باندې پریوزي، هر یو جدا جدا ځای باندې پریوزي روزانه. مخکې موږ ویلو د مشرق د نور د پاره او د سپومې د پاره منزلونه دي. د سپومې منزلونه دي آتش، نو آتش د هغې مشرقونه دي او آتش د هغې مغربونه دي. نور دی نو د هغې منزلونه بیا زیات دي، هغه 360 دي. مطلب دا چې نور روزانه په جدا جدا ځای باندې راخیږي او په جدا جدا ځای باندې پریوزي. سودی 360 دي، نو دا هغې 360 مشرقونه دي او 360 مغربونه دي د نور د پاره. نو ځکه وایي رب السماوات والارض وما بینهما ورب المشارق، هغه رب دی د اسمانونو د ځمکې هغه چې په منځ د دې کې دی، او رب دی د مشرقونو هم. انا زینا السماء الدنیا بزینة الکواکب، یقینا ډول کړل مونږه نس دی اسمان لرا په ډول ډال د ستورو. اسمان څومره ډولې د ورځې ګورې نو یو شان ډول نه، شپې چې ګورې نو بیا بل شان دی. بیا خاص کر چې شینی ګرد غبار پکې نه، وریځ پکې نه، نو چې ګورې نو دا ستوري څنګه ښکلي پړقېږي. الله وی دا نږدې اسمان کې دی، بل ځای کې نشتی. انا زینا السماء الدنیا بزینة الکواکب، یقینا موږ ښایسته کړی دا نږدې اسمان، اسمانی دنیاوی، اسمان دنیا باندې نږدې دونونه. بزینة الکواکب په ډول د ستورو باندې، هر ځای کې دا ستوري چې ښکاري نو څومره ښایسته ښکاري. بیا دغه ستوري چې دی نو دې ستوري کې ډېر شی فایدې پکې دي. یو فایده پکې دا ده چې وحفظ من کل شیطان مارد، او دا حفاظت ته ذریعہ د حفاظت ته د هر شیطان سرکشنا. شیطانان دي سرکشان دي د دې انسان، د دې مسلمان انسان د بنی نوع انسان داغه روحانی غذا کې د رخنا چول غواړي، نو دے کلزی اسمان تا خطل غواړي چې اسمان تا زو خیجم مخی و خطل. سورت جن کے داغی تذکر رازی وَإِن كُنَّا نَقْعُدُ مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا. مخی و منگال تکی کے ناستو پا زید کے ناستو داوریدو کے وس چې څوک هلته کې ځي نو یجد له شهابا رصدا، هلته کې شغله ورته تیاری. مخکې موږ کې ناستو نو هلته کې وس چې څوک ځي فوجدناها شهابا حرسا، موږ وموندو هلته کې چوکیداران دي، اوس خو پرېږدي نه. الله وی لا یسمعون الی الملأ الاعلی، مخکې به دې اطلاع هلته کې به کېناسته د ملائکو نه به خبرې واورېدې، نو بیا په دنیا ته راغله نو یوه به هغه اورېدلې شوې خبره وه او سل به یې ورسره دروغ نور ملګري کړه. نو رابغلو کاهنانو ته، ساحرانو ته، دغې عاملانو ته، دغې پالګرو ته، د دې په غوږونو کې به خبرې واچولې. بیا به هغې لګیا او دا خبرې به یې کولې، نو سل به یې ورسره دروغ نور جوړ کړي، نو هغه بیا هم بیانول. نو دا یو خبره خو پکې رښتیا شوه که نه، په سلو کې خو یو رښتیا ویل وه که نه. نو هغه ویل و چې کوم د ملایکو نه یې اورېدلې وه. دا اوس چې کوم د عاملان دي، دغه تعویزګر دي، کوړګر دي، دې چې هم تا د خبرې کوي نو ډېر شی پکې دروغ ووایي. کله تا به پېژني نه، علامات به ورته نه ښودی شوي، نو چې کله داسې خبرې کوي نو دی به وایي چې او نو تا ته به خبرې شروع کړي. ستاسو هلته کې دغه هغه سړی څوک دی چې دغسې دی و، غټ دی او کټ دی او پلانکې دی او ډینګی دی او دنګ دی او چیت دی، دومره غټ دی او دومره نری دی او دومره دنګ دی او دومره چیت دی. دا خبرې دی به وایي نه نه خو زما تره دی،
وای دقه ده کنه دقه ما کنه دقه ما تخکاری وي دا دروغ وي کله و د توک چې دین هغه به رښتیا شي نه وي دا زما پلار دی کله دا دومره تا چې دا علامات او نو دا زما په رور کې دي کله به زما رور کې دي کله به پلار کې نو دا خپل دغه خبرې زده کړلې هغه خبرې کوي نو دا انسانان چې دي ټول څومره چې ګوره نو بعضې پکې غټ دي نو بعضې پکې نری دي که نه بعضې دنګ دي نو بعضې چیت دي که نه نو دی چې خبره کوي نو هغه د کوستانیانو زبرګ دی که نه نو سبا به یا باراني یا به شیني یا به وریځي نو یو شی خو به وي که نه نو که سبا له څه شی شو پلان کې خو زبرګ و ښه خبره چې کړوه سبا به شیني سبا به وریځي دغه چالاکی کوي خلکو ته دا خبرې وکړي او د خلکو نه نورې خبرې هم راوباسي دا شیطان کاری الله وی وس نشي خطه دا مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دراتلو نه مخکې به خطل الله رب العزت باغی باندې پابندي ولګول اوس بنشیت له کله کله سره پوری ناسا په استوره وزغلی دا څه شه دی او پسې راځي شهاب ثاقب دی دا شیطانان چې دا په یو بل باندې ودرېږي دا غټه دغه جوړه کی برخیږي دا غزنه خبره اورینو د شاته خل نور خلکو تر راسي نو چې وس ورخیږي هغه ته چې نږدې شي دا غزنه پستوري و وشته شي ټول کڼ کپر کې سبګي مړ شي او سشي راوز غلول شي لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويغزفون من كل جانب لا يسمعون دیوی دیوس نشي اوریدي ناوریدي وګ نشي خو د الملأ الاعلى ملأ اعلى تا لپاسا چې کوم ملائک ناشتي اغي پس نشي رسیدي اغي ته وګ نشي خو ده ويغزفون من كل جانب او اشتراکیږي دي د هر طرف نه دی وشتراکیږي کم تر چکر ورخیږي نزدیکیږي ستورو ته ور نزدیکیږي ماغزه نه وشته کی ادا ستوري اسمان پوری جوخ نه دی ګوره اسمان نه لاندې زوړم دي سپومې هم لاندې ده نورم لاندې ده وخا وغل کو خبرې کې د سپومې نور چې ده د په وم اسمان کې ده وم اسمان کې ټول اسمان نه دی دنیوي اسمان نه لاندې دي اګم چې سينسدانان دی هغه لګیا دي بعض ستوري داسې دي زموږ لري دي او د هغه رڼا ده نور د رڼا نه زیاته ده لیکن د هغه رڼا تر اوسه پورې مونږ ته لار رسیدلې نه ده دا الله دنیا ده دومره غټه ده چې صحیح حساب نشتی دحورن غلا ولکیږي ولا معصب او عاصب او د دې لپاره عذاب دی همیشه هم د دې لپاره عذاب دی لازم الا من خطف الخطفه مگر هغه سوچ یو وخت سره نه کوي تختونه کول فاتبعه شهاب ثاقب اراده کوي ورخه جمال تکي وي نو کله چې ورخیږي نو هغه زنه فاتبعه شهاب ثاقب نو ورپسې شي پسې شغله بلیدون کی شهاب ثاقب ورپسې شي استوره جو اوس واخته با یو کې خلک ولګیاي هغه استوره اوس راتاو شوی هغه تاویږي نه بند وای دغه شیطان پسې منډه وای شیطانان او وای کڼ کپری کی په خپل مخه بیازي کله کله سره پوری ناسا بوزغلی اوس غلی بیا ورکش فاستفتهم نو تپوس دیو کا هم اشد خلقنا من خلقنا آیات دی سختی په اعتبار د پیدائش باندې ام من خلقنا یا هغه چې موږ پیدا کړلی ان خلقناهم من طين لازب یقینا موږ پیدا کړلی دی داغه خټه لال جنینا هغه خټه چې هغه لازب دا لازم هغه لال جندان خاتون کی دا سلیخنا کرا بل عجب تا ویسخرون بلکہ تعجب کے او داخل خو مسخرے کئی وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ
او کله چې دی لا پن ور کولای کیږي دی لا یاداش ور کولای کیږي لا اذکرون دی یاداش دی پن ناخلی دی یادول نه کوي و اذا راوا آیتا یستسخرون کله چې ویني دی وینه خلرا یستسخرون هغه پوره مذاق کوي هغه سپک غني نخ سپک غني آیت سپک غني معجزه سپک غني وقالوا داخل وینا ذا سحر مبین نه دا مگر سحر ښکار دی کله چې ودا یو معجزه پیش کې مخکینی انبیاء علیهم السلام چې څومره راغلي واغې معجزه پیش کړوي نو چې څومره معجزه پیش کړي نو خلکو بیا مو دا خو سحر دی موسی علیہ السلام معجزه پیش کړوا امسا او سره د امسا نه اجتهاد جوړ شوی دا خو سحر دی لا سحر او سره ترخنا غه پړکی کاو راړای کولا نو دیوی دا خو سحر دی نور دغه سیو چې کله پیغمبر راغله خبر کړه نو خلکو ته دا سحر دی وقالوا ان هذا الا سحر مبين دا خلکو نه دا مگر سحر ښکار دی ایزا متنا وکنا ترابو عظاما آیا کله چې موږ مړ شو او شو خاورې واړو کی اینا لمبعوثون آیا موږ به دوباره بیا را پورته کولای کیږو او آباؤنا الاول او زمانگ اپلران مخینی اب دوباره را پورته کولای کی دا بسنگا کی قول و تو آئے نام آو تاسو بم را پورته کولای کیږي تاسو پلان بم را پورته کولای کیږي وانتم داخرون او تاسو به ذلیلا تاسو د وخت عاجز یې ذلیل به فینما هي زجرة واحده یقینا دا خو به یو شپېلې دا خو یو شپېلې دا چې کله شپېلې او واره شي یو شپېلې اول وا هغه باندې خټول هر څه مړ شو هر څه ختم شو پنا شو فنا د عالم راغلا نو دوی مشپېلې وو والے شي پیسا هم ينظرون اچانک داخله بټول ولاړې ګوري با ولا وې دې کې بیا وخت نه لګي نه دا بوس یو تل را پاسول غواړي لاس بولور کول غواړي چې را پاسه لگا دا به جوړول غواړي نه جوړول دې بیا ضرورت نشته الله وې کون او فیکون شپېلې وو والے شي الله به را پاسه ټول برا پاسي دا جو ساریو خاوري جدا جدا دي هغه برغ منډه هغه قالب کې به وسو اب یوزه کول غواړي هغه باندې بچته او بوړول غواړي چې دا اوس یوزه شي دا اون خریجتا نه دا شتون دې ضرورت نشتی الله قادر دی فیزام ينظرون اچانک داخل ولاړي نو ګوري با وقالوا داخل ويا ويلنا هذا يوم الدين داخل ويا هاي افسوس دې موږ باندې دا خود قیامت ورځ دا خود فیصله ورځ دا خود جزاء ورځ هذا يوم الفصل دا ورځ د فیصله دا الذي كنتم به تكذبون الله تعالی نو متویل کیاو دا ورځ د فیصله دا چې تاسو د دې تکذیب کاو دلته کې ما سورۃ یاسین کې مخ کې ویلو دلته کې بیا وایي الگے منبعتنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون دلگے وہی یا ویلنا هذا یوم الدین دا دا قیامت رسوا دا دا بدلے رسوا دا جزا رسوا امو الیشی اللہ طرف نو هذا یوم الفصل دا فیصلے ورز دا اس بتا پتہ لگی ہاں فیصلہ بکی کن تا جی سکر لیا غوات اخکار کی والصافات صفن گواد یاغ ملائک چې هغه سپونو تړي په سپونو تړلو سره فزاجرات زجرن نو شړون کې دي شیطانانو لرا یا فزاجرات زجرن شړون کې دي دشمنانو لرا فتالیات ذکر نو تلاوت کون کې دي لوستون کې دي بیانون کې دي قران لرا ان الهکم لواحد یقینا اله استاسو خامخاد یکیو رب السماوات والارض او رب د اسمان نو د زمګي او ما بینهما چې په منځ دواړو کې دی او رب المشارق او رب د مشرقونو ان زینا السماء دنیا بزینت الکواکب یقینا ډول کړه موږ اسمان نه دې را په ډول دستورو وحفظا من كل شیطان مارد او په حفاظت د هر شیطان سرکشا لا يسمعون الى الملئ الاعلى وغنقدي ملئ اعلی تا ويغذفون من كل جانب
ويغزفون او وشتلکی من کل جانب د هر طرفنا دهورن صغل ولیکی کی شر لیکی ولو عذاب حاسب پر دی عذاب ہمیشہ لازم الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب مگر چاچے تختون اکڑا تختون کول نور پسیشی پا پسی شهاب ثاقب شغل پلیدن کی فاستفتهم نتپوسو کد دیناہم اشد خلقا آیا دی سہو پا پیداش پہ اعتبار ام من خلقنا یا غچی منگا پیدا کرلی مخیم ویلیو کم چے سہو دینا پتاقت کیا غا منگا حلاک کرلی ندی سال لے یہ خواشان ندی کلوے ما بلغو میں اشارت دی خواغی لسمی تم ندی رسیدلی دل لسمی سو دل لسمی تم ندی رسیدلی اینا خلقنا من تین لازم یقینا منگا پیدا کری دی لرا دا خٹے لال جنینا بل حاجبتا و یسخرون بلکہ تعجب کیا دا خلق مسخری کئی و اذا ذکر لا یسکرون او کل چی دی لا پنور کولے کی یہ ندی پن ناخلی و اذا روایتا یستسخرون او کل چوینی دی یوی نخل را یو آیات لرا یستسخرون دی مذاق کے اغی پورے دی سپک گنی آغا وقالو دا خلق و ان هذا الا سحر مبین دا مگر سحر کار دے ایذا متنا کنا ترابن آیا کلچ منگا مرشو شو خاوری اوڑو کی اینا لمبعثون آیا منگ با دوبار راپورت کولے کی گو او آباؤن الاولون آیا زمنگا پلاران اولنی مخینی آگا با دوبار راپورت کولے کی گی قل نام و توائی آو وانتم داخرون تاسوئی پا دو وقت کی زلیلہ تاسو پا دو وقت کی تابع یہی فإنما هي زجرة واحدة یقینا دا خبئی یوش پیلی فیضام ینظرون پدا اچانک دا خلق با ولاری گوری با وقالو وی بیا ویننا یا افسوس دے مگبانے هذا یوم الدین دا خود قیامت رزدہ دا خود فیسرے دا جزا رزدہ هذا یوم الفصل ویلیکی کی بہتو دا رزدہ فیسرے دا اللذی کنتم بی تکذبون آغا چی تاسو بدا دی تکذیب کاؤ تاسو دی تکذیب کاؤ ناغو رز تاسو بائنن راغ لها اللہ رب عزت مولا قرآن و سنت بندہ ملک و توفیق راکی آخر دعوانا اللہم قنا عذابک ما تباسم ورحمنا عزرنا وسلم